او دا غي نه مراد زما عزتمندو زیر تن شان دي علماء دي علماء نن زمون په معاشره کې تاسو وګورئ کنه یو سړی دی داغه تنخواه ده 50,000 بل سړی دی داغه تنخواه ده 1 लाख بل سړی دی داغه تنخواه ده 2 लाख لیکن بیا هم پریشان دي چې میاش راځي په قرضونو کې چې کم دی هغه 15 ورځې تیری کړي داغه گزاره نه کیږي او علما غریبانان په مدارسو کې په 1000 روپۍ په 2000 روپۍ باندې درس کوي تدریس کوي او په جمعاتونو کې امامت په 10,000 په 15,000 په 12,000 په 9,000 په 6,000 باندې داغي امامت کوي سارا او ماقام تاسو ته حاضر وي سارا او ماقام تاسو په خدمت کې مشغول وي اچ یو ورځ د ناخوا دی خواشي بیا ورته سونه خلک خبرې کوي نو دا هغه علماء خیال وساتئ دا هغه مدرسین او استادانو خیال وساتئ او دا خپل مال په کولاو طریقې سره په خلکو باندې خرج کړئ که نقد ولنه شي ورکولې ضرورت زندگی پورا کړئ نن ضرورت زندگی څومره ګرانه شوې ده تاسو ته په خپل پته ده یو تنخوادار د 50,000 روپو اغستلو والا تنخواه والا هغه پریشان دی 1 लाख روپو تنخواه والا اغستلو والا هغه پریشان دی دا هغه ضرورت نه پوره کیږي نو زما عزتمندو مشرانو کشرانو د یو مدرس د 100 روپو یا د 2000 روپو یا یو امام مسجد د 100,000 روپو یا د 15,000 روپو یا د 8,000 روپو په تنخواه کې باغ خپل ضرورت څنګه پوره کړي دا ماته وایي تاسو دا خو صرف د الله فضل دی د الله کرم دی د الله مهرباني ده د الله رب العزت ته طرفه په د باندې کروڑها لکها مهربانيان دي چې الله د ضرورت پوره کوي لیکن د دې دا معنی نه ده چې موږ او تاسو دا غن خپل سترګې پټې کو او د خپل مالونو دروازې په هغه باندې بندي کو زمون په معاشره کې دا خلک موجود دي او زه بیا هم دا وایم چې ستا په کوم عالم باندې په کوم استاد باندې په کوم مدرس باندې زړه خېږي خپل مال ولا ورکا زه دا نه وایم چې زه مستحق مال یې راکا چې چا سره محبت یا خپل مال اغل ورکړي داغه ضرورت پوره کوي ضرورت زندگی داغه پوره کوي حاجات پوره کوي الله واستاسو حاجات پوره کوي الله واستاسو ضرورت پوره کوي او نبی علیه الصلاۃ والسلام په دې باندې درې پیره قسم خورلې دي زما دې د الله په ذات باندې قسمي زما دې د الله په ذات باندې قسمي زما دې د الله په ذات باندې قسمي چې د الله په نامه باندې کم سړی ورکړه کوي الله به د مال کمای نه بلکې زیاته به ذاتی به پکې راځي نو دا سفید پوش او خیال وساتئ لا يسالون الناس الحافا چې هغه د چانه سوال نه کوي چاته لاس نه نیسي په چا باندې خپل حال نه ظاهري او چاته د خپل ژوندۍ دغ درد نه بیانوي د داسې خلکو مرسته وکړي په داسې خلکو باندې خپل مال لوټاو کوي د خپل صدقات د خپل واجبات د خپل زکات د خپل خیر او خیرات د تعاون په داسې خلکو باندې صرف کوي تاسو ګورئ چې تاسو له الله کوم عالی شان ژوندۍ درکې په دنیا کې تاسو به ژوندۍ په خوګو باندې ماړه شئ لا خوف علیهم ولا هم يحزنون کې به الله داخل کی د هر قسمه خوف نه به الله امن درکې د هر قسمه یری نه به الله امن درکې الله رب العزت په دنیا په ژوندۍ کې کدا مال ته په لاسو کې ګرځي زما دې د الله په ذات باندې قسم یې کپتا باندې ډاکو راغی کپتا باندې غل راغی کپتا باندې چور راغی کپتا باندې کوم دې بد سړې پیښ شو زه د الله په ذات باندې قسم خورم